پورې ما دې خور له یوې خور له سپرېټ نه ورکړې یوې خور له ما سپرېټ نه ورکړې زما فرمان الله نوم دی او پلار نوم یې خان لالي دی پسند کې دي او خورانه بس په خطا کې لګېدلې ده ما ورور سره مشر ورور سره ملانجه وه او هغې مشر ورور مې راته لاس راواچول بس هغې باندې مخامخ ولاړه وه دا ولګېده ستومانه ولې نه ځکه چې خور سړی ولګي خامخا به ستومانه وجه خو دا وه چې لکه مونږ د مور وفات شوې وه د هغې خیراتونه په سې طریقې سره نه شوي نو ما د مشر ورور مې لکه وی چې زما د زوی واده دی ما سره دومره پیسې نشته او کشر ورور چې کوم دی هم غریب اوس وستلی او لکه په ایمرجنسي مې راغلی نو هغه سره هم دومره پیسې نه وي او زما نه چې کوم مشر ورور دی هغه هم غریب داسې ډېر وس نه کېږي زما الحمدلله وس کېږي دا نو خو لکه د خدای چې زما د مور خپل کالي وو موجود وو که نه نو ما لکه دا خو د هغې حق دی او د هغې کالی هغه دی که نه پکار چې دا موږ پسې خیرات وکړو لکه موږ خو پسې خپل خیرات وکړو لس نه چې موږ نه دی کړی موږ خپل لاک یو نیم لاک روپیو پسې ولګولې خو لکه نور هم موږ چېرې د هغې خپل حق دی چې هغه پسې نور خیرات کړو که نه زه به دا ویم چې یاره بس تیزي ډېره نه پکار لږ صبر کول پکار دی که نه نو ما بس دغه وخت کې غوسه ډېره زیاته راغله ځکه چې ما څو تپوسونه وکړه غوسه راغله بس په دغه وجه بیا ما ورور پسې تمانچه راواخېسته هغه بس خور را ولګېده یو شی ورغی که نه لکه ما خو تاسو چې لکه اوسندار یې پورې ما دې خور له یوې خور له سپرېټ نه ورکړې یوې خور له ما سپرېټ نه ورکړې لکه ښځه خلک په سپېټ نه وهي خو ما نن تاریخ پورې خپله ښځه نه راواري لکه طلاقه شي ښځه خپل خاوند غیبت کوي کنځلې کوي ته نن هم ورشه زما ښځې ته ووایه او ته زما صفت به راته کوي ما هېڅکله غیبت نه کوي او ما نن ما د خپلې ښځې غیبت کړی خو لیکن هغه بس ماما د هغې ماما هغې بس مجبوره کړې وه نو بس په دې وجې باندې هغې بیا طلاق واخیسته لکه ما سره خپله تعلیم په تفصیل نه ده کړې ته پورې هغه په نه سفر ورکړې ما نه مې دې پیل ورکړې لکه تپوس کولی شي دا چې څه دروغ وایي به تللی شي زما د وروڼو نه زما د خویندو نه د نورو خویندو نه تپوس کولی شي زما د وروڼو نه تپوس کولی شي میسج ورکړه زه خو دغه وایم چې لکه ما خو دغه میسج دی که نه چې لکه نن تاریخ پورې ما اوسه پورې یوې خور له هم سفر نه ورکړې په کور کې داسې په وړه خبره تماشه وایسته نه ما لکه وړه خبره نه لکه داسې لکه ما لکه دروغ ما ته روغ سره ضرورت دی زه خو جانه لکه زه شیخ نه نه لکه ما روندار خویندې لالاګانو سره به ډېر زیل کوي ضد به کوي او لکه ما خو دې خو فرق دی چې ما خو نه منې کول ما ته خدای ما ته چې الحمدلله ما سره مليونونه روپۍ دي تماچې ته رایسته ضرورت و اسې ما له غوسه مې چې لکه غلطه خبره دقه ده پر صرف ما په دغه خبره غوس خفه شوم چې یو کالي دي ستا مې لږې شان غوسې تا نه څه یوړل بداره بس ټیک شو لکه ما خو لکه صرف ما چې ښه خبره وشي ښه خبره صحیح که نه هر ځای کې ښه خبره پکار ده نه چې ښه خبره لکه ځان دپاره یې کول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا فورن کې د بندنی علاقه کې پسند کړي وته وي شاه پسند دی پاره کې یو واقعیا په شوی دا صحابه بندنی تاڼه کې کړي یوسف جان ناغلی هغه سره خبرې ترې وشوې خو هغې کې انتهایی د ظلم هغه انتها چې دا فرمان الله نومې او د پرون خپل خوره کې وشتي را او هغه په کور باندې و مشره ښځه وه د مور خدمت به کو د دې د بچو خدمت به کو دې دوه درې څلور وروڼه دي د هغې د بچو خدمت به هغې لکه کو 20 ورځې مخکې د دې مور وفات شوې ده د خپلې مور دپاره هغې د خپل ژوند وقف کړی په کور کې دا دوره وخت تېر کړ او دا نه چې دا غریب دی دی په سعودي کې خله د کاروبارونه هر یو شی شته او د هغې لاس ته یا کړه یا د مور کړه وه یا د هغې کړه وه د هغې پورې نښتې وکړي هغه کړه ګو چې هغې ورته هغې سره نه وه رور نه تپوس کړی وي خور سره ده د خور نه یې تپوس کړی دی چې هغې وي چې دلته کې ده بهرحال هر څه چې خو خبره د ویشتو نه ده چې یاره رور خور به یو بل ولي د مشران په دې علاقه کې شته زمونږ یو تهذیب دی زمونږ یو
یو کلتور دی که دلته یو سړی خبره اتره د یو سړي نه د ورور نه د خور نه ګیله پیدا کېږي د خور په ذریعه به یې د دې خور نه تپوس کړی د رور په ذریعه به یې کړی د بلې مشرې ښځې په ذریعه به یې تپوس کړی د ترور په ذریعه به یې تپوس کړی دا نه خو دی دا خبره کوي چېره زما رور سره چې ما ته یې دروغ وویل زما رور دا وویل زما رور هغه د ده ذهن د قتل و که نی په کور کې نه تماچا ټوپک څوک رور خور پسې را دي او نه دا ټوپک او د تماچې د دې خبرې دي هره خبره چې سړی کوي نه په حوصله په تسله باندې کوي روغتیا خیرات شي د ده دا مطلب و چې یاره دا کړه راکړي زه به دا کوم زه به په خیرات وکړم یو مسلمان دا خیرات په دغه کړه کې و چې تا پې دومره لویه تباهي وکړه همدغه خور دی چې د بچي یا نور وروڼو بچي هغې له بولي دي رالوی کړي دي کور کې همدغه خور دی چې دغه مور خدمت یې ټول عمر کړی دی همدغه خور دی چې د په خپل لاس پرون سنبال کړه او په سر باندې دوړه ده وویشته په څه باندې بې ګناه بې خطا یې وویشته د ظلم هغه بربریت یې وکړو همدغه خور دی چې دا ماشومان چې کله وروڼه ماشومان یې په دغه غېږ یې اغوستي لبی یې ځان خوږي خو رور نه خوږوي همدغه خور ده چې د رور معمولي تکلیف اوري قسم په خدای کې د عمرونو نه لګي ځان نه رسوي خو ډېر د افسوس مقام دی همدغه خور ده که د جیداد نوم اخلي نو هم زما خور نه او که د رور سره ډېر سي خیر دی خو که خور سره معمولي څه خبره راله نو هم زما خور نه که خور چې ته واده را او الله موږ سلیږو نو رور چرې نه لګي خو د ښځې په لاس لګي یقین وساته احسان پې کوي په احسان یې وله لګي چېرې دا دې ته نه ګوري چې د هغې خور زما په دې سر کې سره او دې په دې یو لړمانه کې ما سره لټې ټکولې دي هغې ته قسم دی که څوک ګوري څه شی وله ورکوي یقین وساته چې لکه د احسان په شي دي دې پورې مې خبره کوله چېرې دا معاشره کوم ځای ته روانه ده موږ د اسلام نه ډېر لرې یو اسلام څه کوي چې موږ د الله کتاب له ډېر لرې پاتې شو که د الله کتاب ته کېناستو نو موږ به ښه او بد وپېژنو الله تعالی موږ رستو کړی دی صبر یې مخکې کړی دی په قرآن کې الله تعالی وایي د که چېرې موږ صبر کولي نو دا واقعي او دا خبرې به چېرې لکه نه وي صبر راکې نشته د علم نم د قرآن نم د هغې نم موږ لرې یو جماعت موږ نه پېژنو استاد موږ نه پېژنو هله چې توبه خدای توبه په خوا به چې په جومات کې درس ته سړی ناست و دوه ټکي به یې زده کړه دوه ټکي به یې ووې اوس د هغې نه چې دی موږ لرې یو اوس موږ څه کوو ماحول اثر لري کم جرم نشته پخوا به چې قسم په خدای په معمولي الیګیشن په چاو چېره دا سړي پخوا به ګاڼې کېدي چې په 200 په 300 په 1000 روپۍ وایي چې دی ویلي ځمکه ګاڼه ده کرکه به ته کېده وي به سب کې مه پرېږدی ځکه چې ګاڼه یې کړې ده راشه هغه به وبخي که هغه راپاسي د هغه ګاڼه چینه هغوی به وایي چې دا خو به د ابلیس چې دی هغه پلاران دي سود مونږ کوو منشیات مونږ کوو قبضه مافیا مونږ کوو کوم جرم دی چې مونږ ته مخ ناړو هر جرم له ښه سینه په سینه ورځو قسم دی ښه راته پته را نو زه دا یو میسج چې دی د استادانو ته د عالمانو ته ورکوم چې د جمعې په مانځه کې د خطبه کې یا تاسو چې دغه شان کې مقتدیانو ته چې مخ راواړوئ نو دی دوزخ هم پېژني دی جنت هم پېژني هر یو شی پېژني د معاشرې متعلق ورسره خبرې وکړه چې په معاشره کې څه دي هوایي فایرنګ عام دی قصداري کوي د دنیا بې ګناه بې خطا خلک اوچتو شعور مونږ کې نه راځي ون ویلینګ به مونږ کوو ستا بچې دی په مای سمای په خپله پې نه خفه کېږي سود مونږ کوو منشیات مونږ کوو ګاڼې مونږ کوو بې ګناه بې خطا کتونه مونږ کوو اخر څه به کېږي نو لوکوټي دې خلکو ته میسج د استادانو ته وینا پکار ده د هر سړي مشر دا پکار دي چې روکتام وکړي که مونږ کرکه د دې خلکو نه پیدا کړه چې د قتل کړی دی د سود کړی دی د ګاڼه کړی دی د منشیات کې قسم په خدای کې دا به سمیږي خو موږ هغې له چې سینه په سینه ورځو د افسوس خبره دا ده چې موږ د معاشرې غوره خلک ګڼو ګو چې دا غوره نه دي او دا رزق چې دی دا په دغه خبرو کې نه دی نو مهرباني وکړئ دا ژوند ډېر لږ دی او ډېر خوږ دی خو چې ته قسم دی وچه دي سړه ټوکړه دي خو چې په خیري او په خوشحالۍ ته ده به څه ژوند دی اوسه دی لاړ هغه کړم لاړه هغه چې بې ګناه بې خطا معصومه هغه هم لاړه
او دی به ځي او جیل ته او د جیل نه پس به چې لکه د ده بس که دی چې راووته او که دی پکې کېدم شو دی به الله ته سجدې الله تعالی وایي د یو کس قتل کول په دې قرآن کې الله وایي دا ټول عالم قتل دی د یو کس ژوند بچ کول دا ټول عالم چې دی دغه ژوند دی نو اوس دی خپلو کې سوچ کوي نو چې لکه د ټول عالم قتل کړي سوچ د قتل